بچی داسې کار دی زما 15 زامن دي دا زما مشر زوی دی او ډېر زیات یې خفه کړي او خبره دا ده چې ټول کار یې د ښځې او د خواښې او د اوښې دی مونږ میاندې بچي یو طرف ته دا زما یتیمان بچي دی ډېر ایستار کړي مونږ تیارېږو که زموږ کار دلته کېږي خو ډېر اخده کوي نو بیا راته ځای خوا چې بل خوا پسې لاړ شو ډېر زیات یې خفه کړي بس دا خپل بچي د غم نه خلاصوم یا به مې د ډېره یا به مې د لږ زما ژوند نشته دی زه مې تباه کړم زما ته شل بیماره دی دوی د لاسه ولګېدې دا خبرې دي رحمان دا زما زوی دی مشر زوی مې دی افسر علي دقه یو دی نو خو نشته نو خو صحیح دي موږ 4 زامن او موږ 4 مینونه دي او زه یم موږ یو طرف ته او دا د خواښې ده او اوښې دي د هغه او ښځه ده کشره دوی بل طرف ته دي هغه مشره ښځه دلته د پلار کره ده په 400 طرف ده هلته د پلار کور دی هغه هلته د میاندو بچو سره هلته ناسته ده نو په دې مې تنګی چې دا بچي راله تباه کوي جنګ جګړې دغه یې ښودلي که نه دی دغه کې دي که نه شل ځله بې عزته کړو شل ځله چې دی نو د دنیا پیسې د دې هلکانو مزدوري کړې د تې اغوستې دي او په هغې کې چې دی نو بیا د مشران راغونډ شولو جرګه پکې وکړله چې کوم څه دوی له ورکړي دي هغه دوی ته میلاو نه شولو او هغه چې څونه هغه زموږ نه واغېستله د کور نه 10 لک روپۍ واغستې د کور ټیکټر د هغې نه 15 لک روپۍ واغستې 15 لک روپۍ دغه واغستلې او پلاټ خرڅ کا هغه چې دی نو دغسې مندړي کې پلاټ د دوه شریکو هغه هم د خرڅ کو او دغه دا راځي او تنګول کېږي او اوس یې موږ له کور له ځای راکړو موږ چې ته د هلکانو له خپل حق ورکړه چې ستاسې کېږي زه یې در کوم زه خو دا نه ویم چې دی در کوم زما زوی حق دی را سره خو ته خو د دوی حق ورکړه که نه د دوی نه درس لاندې کړي هغه نه ورکړي دا هغه ځای مال دولت هم ته لاندې کړی دې ځای چې څه مشران ورکړي هغه هم ته لاندې کړی دوه دې ودونه کړي دي 12 تولې کالې دي ښه یو موټرسایکل او تمانچې د سره اغوستي دي دغه مشران ولې دغه ټیکټر هم ورکړی دی او دغه هر څه اغوستي دي اوس هلکان دغه نه مني نو بس زه څه وکړم دا په کوټ کې د په لاس کې واغست د ځمکو کاغذونه ده وړي دي د سره دي د موټر ټیکټر کاغذونه د سره هغه خو ته بیا دغه کړل چې دی نو د ځمکې کاغذونه اوس هم د سره دي یاره ځمکه به د نیر هغه چې دی نو شپږ جریبه وي شپږ جریبه ده لکه او د لل مې هغه 2 جریبه 15 جریبه ده 2 جریبه خو ځان د زما د مال په پلار د کور په مالونو اغوستې ده او 3 جریبه چې دی نو د خاوند دی ده که نه خو هغه مشرانو مال را کړې ده او دغې ته د نیت خراب کړی دی نو موږ چې ته د هلکانو له خپل حق ورکړي تا له حق درکړي چې پلار م وفات شه دی ورور هم داسې کار وکړو چې د دویم واده وکړو چې دویم واده وکړو بیا کورنۍ سلانجي کنجې د سازې کړلې خپل ښځو بیا خپل مسکې جاخې کولې دلته موږ ویل زموږ دا مور دړۍ بیماره ده ته داسې کار وکړه ته مهرباني وکړه ته موږ نه بیل شه که نه بیا ته دلته د کلي کې پاتې شه موږ په سعودي عرب کې مزدوري کوو تاله به خرچه هم رالیږو کلي کې ټیکټر او موټر مې په دې باندې ځان مزدوري کوه او دا پټې دی زمیندار له ورکړه زمیندار به سمباري ته به دلته د ښځو ته دلته خیال کوه بس دا کشر ورور هم دی موږ دا به ځان سره واړو سعودي ته به دا بوځو داسې کار وکړو چې دې کې ما یو د تریز یو مې د تروز یو هغوی راله هغوی زموږ په منځ کې دا فیصله وکړه دا فیصله وشوله په دې کې 15,000 ریال دي دوی ویلې چې د مشرانو ته چې ما 15,000 ریال دي زه سعودي ته ځم دا به دوی ته حواله کړم او زه به واپس کړي ته راشم دوی ورته زه صحیح ده دا چې سعودي عرب ته لاړې هغه 15,000 ریال راوست موږ ته حواله نه کړي څه کلي ته رالې چې کلي ته رالې بیا به دې مشرانو پسې به ته چې زه دا خبره نه منم تاسو دا سټام وشکوئ دا مشران یې تنګ کړي هغوی دي چې موږ خبره کړې موږ دا سټام نه شکو ستاسو خبره ده که وشوه که ونه شوه موږ دا خبره کړې خو سټام موږ نه شکو دا خبره په دې شو بیا د دې نه پس پکې بیا د مندړي په تاڼه کې راپورټ وشو چې راپورټ وشو دې مور هم راپورټ وکړه چې دا زامن مې دي دوی دایرک جاخې کوي دا موږ نه بیل کوي په مندړي تاڼه کې مشران کېناسته دا د مشرانو نومونه دي مشران کېناسته دا فیصله پکې وشو په دې فیصله کې داسې کار وشو چې د مندړي دغه پلاټ شو دی زما یو دغه ورور دی افسر علي یو شیر عالم دی دی په دې دوه تقسیم کو بیله دا ورکړه کلي کې شیر عالم له موټر ورکړه افسر علي ټیکټر ورکړو شیر عالم واده کړی یو واده کړی افسر علي 2 ودونه کړي د افسر علي ویلې په تاڼه کې ومنه چې ما 12 لک روپۍ به دې دویم واده لګولي دي د ښځې 8 تولې کالې دي د یوې ښځې د بلې ښځې 15 تولې کالې دي په دې کې مشرانو موږ له په سعودي عرب کې ټیکټر او ډینه هغه موږ له مشرانو راکړه چې دا ستاسو د ودونې دي موږ 3 رونه بې واده او 2 راته خویندې بې واده کور ناستې وي دغه هر څه موږ له په سعودي عرب کې راکړه هغه د در کپیل په نوم د زموږ مشر ورور هغه در کپیل په نوم اخیستی
دا رالی د کپیل ته ویلي زما وي د دې رونو سره وي جاخه دی مال خپل ټیکټر وډې نه راکا هغه د کپیل موږ نه بوت لګې د تواره کړ د کپیل ما سره ویډیو پرته دا به تاسو واوري به د سکارو کو چې د به په دا یو رول مې او اشر عالم چې کوم د پلاټ جاخه جو په غو باندې د شپږ ضرورت دا وکړه چې دوی مان الماری ما ته کړې د زمانه شپږ ضرورت وړي دي هغه په دې کې د دوه ضمانت کو هغه خبره دوی تاریخونه چلیږي دا غینه پس د شیر عالم او د افسر علي په پلاټ خو دې دوه رسیدل مشرانو په خبره وکړه دا سناب ګل دی یو ګلاب نور نوم دی د مندړي او نور عالم دی نور عالم دا پلاټ واغسته د افسر علي نه او په هغه پلاټ باندې نور عالم وتی چې سالس ما یو په ګلاب نور کې نو سناب ګل کې نه سدي ولا خبره وکړه په 1 لک روپۍ پیس واغسته دا غوډه دی پیس ته ټول لیکل دي دوه مشرانو په 2 لک روپۍ پیس واغسته دا خبره موږ له بیل د پلاټ خبره وکړه د شیر عالم او افسر علي له د پلاټ خبره وکړه افسر علي په کور منی کړه د افسر علي د کل 10 لک روپۍ هم ورکړه کلی د ټیکټر پیسې 15 لک روپۍ افسر علي ورکړي او پلاټ د کم په 50 لک روپۍ باندې مشرانو بیا کوم سلیر شلاګ افسر علي ورکړه سلیر شلاګ شیر عالم له ورکړه په سلیر شلاګ کې 15 لک شیر عالم نه واپس واسطي 10 لک د کور 15 لک ټیکټر مشرانو په کور باندې منی کړه هغه نه پس زر عالم وادله زه په سعودي عرب کې یو مې بل رول میر عالم نیو زمونږ پاتم تاریخ باندې وادو مسجد کې کار دی په سلورم د 2 میاشتې 2018 کې د سلورم تاریخ باندې د 2 میاشتې 2018 کې د پم باندې په بنگله کې د غلې پایار چې د موږ نه 15 لک روپۍ وړلې او اته تولې زما د خځې کای یوړو د افسر علي ویلي چې د افسر علي خځې پایار کړی زما خاون په دغه شپه باندې کور کې نو سبا باندې ته سعودي ته او 15 لک روپۍ دی لیورونو باندې یوړلې دا دغه پایار دی زه راغلی وادلو مزغلاله نو مراغلی چې ما غلا کوله خو زمونږ کورنۍ جاخي دا د پټي مټي د دې تهزان پس هغه ته وړي خړې سازي کړی را نه اخلي پاغي کې به کار وشو چې افسر علي دغه پایار شو وشو نو منګه بي بي هغه کې وکړل زمونږ ودونو منګ پکې بي بي وکړل چې بي بي هم وکړل دا هغه نه پس خدا د ته چې پته وي چې بي بي وکړل دوی ګیر نشو او د دوی خو ودونو وشو دا په کور باندې بیا را لیدل دا وکړل د 302 کیس یو کو دا 302 کیس دی ماشومې ویشته دي چې ما ماشومې تصویرونه زرته ماشومې تصویرونه خیم ورېره مې و د شرالم درو دا په پلاټ چا سجا خوا د ضروري ویشله او په موږ باندې ځان له خپل دا غوته ویشله 324 پایار په موږ کو کیس کراس کول د پاره دا 302 د افسر علي پایار دي به دا اغه نه پس د سکارو شو چې دغه خبره خو په دغه ځای شوله دا مشرانو بند کو نو هغه مشرانو به سکارو چې دا خو په 302 کې لاړې د مردان جیل ته لاړې د مردان جیل ته لاړې نو د به خزي ته ویل د سکارو کوي دا غزنه به دمکانې کوي کله به وی دا رونه ولما کله به وی خزه ولما کله به سوي کله به سوي ما سره روغ کوي مونږ سره روغ نه کوله مونږ ورته ویل مونږ سکارو کې چې تاسو مونږ روغ کوو د جرګي څخه کوم مشران دار غون کا او غو بکینی تاسو 302 کیس کړي دا خو ته بل روسه جاخو دغه سه پلاټ خبره ختم شي او زما باغی کې سدي ستاسو خبره دا خو ته دغه خبره ختمه په ما باندې سپسي دمکانې کې په هغه کې مغرور د چا چې رومړه واپس سعودي عرب کې او د سعودي عرب نه رالي سعودي عرب نه رالي د لور کیس لا هغه پسکر پسې سوجوبونه کول چې ته راپورټ زمونږ ورندار کړو د 302 راپورټ زمونږ ورندار کړو د بیا هغه پسې اسکر پسې ول سوجوبونه کول چې ته یې سره مزه تاریخ لا هغه چې زما لور د پیغ لور دې چا سره تاریخ لا ورګم چې زو سره نه زما د به سکارو کو چې هغه افسر علي به خزه او خوي شته دغه پیار د دغه جنې په د ماشومې په نیکه باندې او په پلار ولې پیارو کو پلار سعودي نه رااله پغي پیارو کو هغه لاړ په 324 کې جیل ته د مردان جیل ته غوم لاړ مردان په جیل کې به مشران کې ناستل افسر علي چې قسم خورم چې ما د ماشوم نه دشتلی افسر علي قسم وخوړو او د افسر علي د خزه دا راپورټ چې کوم د افسر علي د ماشوم چشتلی افسر علي خزه او یو فضل محمد نیمه دا درې کسان راغلو د درو له قسم کې خو چې د درو له قسم کې د افسر علي قسم وخوړو چې راو د جن خزه قسم ونه خړ دغه نه وته په جیل کې به دا فیصله وشول دغه په مس کې چې د دې فیصلې نه افسر علي وسنکاري دا فیصله نه مونږ دا فیصله د فیصله د چې افسر علي به قسم خوري چې ما د ماشوم نه دي افسر علي قسم خور د افسر علي خزه به د ماشوم مور ته قسم خوري چې ما دا کیس نه کړی د افسر علي خزه قسم ونه خورو او شیر عالم له قسم دلو دا کم چې لور چمړه چې ته به قسم خوري چې ما د افسر علي خزه خو نه دي شلې کو قسم دی افسر علي چې زه د قسم نور کوم شنو دي چې ته د قسم نور کې دا کیس به تا کړی ته دوی به 10 لک روپۍ ورکې دی 10 لک روپۍ لګې دی په دې کیس باندې هغه افسر علي نه اغله قسم ورکو نه خزه قسم خورو هغه الیک واپس لاړ سعودي عرب ته دا خبر دا مشران دا خبر وکړه تا ته مو ویلي دا 8 تاریخ زما واده کارت دی په 4 تاریخ تی پاره کو 8 تاریخ زما واده دا زمون ټیکټونه دي زه د واده نه شپګور جوړان دی راغلی ما دا می د یو رول ټیکټ دی دا د میر عالم ټیکټ دی دا د چې پایار کړی ما وغه دوانه په سعودي عرب کې دا زما ټیکټ دی منګ راغلی ودونه له او د پم باندې دغلې پایار وکړ دا د ماشومې تصویران دي دا ماشومه دی ویشته
دا په چریز لګېدلې وه په 302 کې دا چې لاړې نو د بیا د ځان د راخلاصولو دپاره خپله ښځه او خپل اوښې ویشتو اوس د ځان د راخلاصولو دپاره د خپله ښځه او اوښې ویشته په رڼا ورځ باندې د ګنډیري په چوکۍ کې د ګنډیري د چوکۍ مخې ته د ګنډیري اندې خوا هغې پولیسو پیسې اخیستې وي هغه کیس دا تاسو د ګنډیري چوکۍ لاړ شئ دې تحقیقاتو کې دا د ورځې کیس دی دغه کیس خو نه دی شپې کیس خو نه دی چې پته نه لګي مړه پکې نه دي د هغې صرف ځان یې ګرولې د هغې افسرعلي ښځه چې کومه ده هغې دا لاس دا ځای ګرولې دي او اوښه چې دی هغه د خپله لګېدلې وه د کیس کراس کولو دپاره چې دا خاوند مې راوځي نو په هغې کې په 302 کې دا په 302 کې کېرو او د دې ماشوم یې په پلار او د ده په سخر باندې د دې په نیکه باندې دعوا وکړله هغوی دواړه په 324 کې لاړ د مردان جیل ته هلته پکې بیا مشران کېناستل دوی خبره وکړله چې خبره وکړه دلې قسم کې خو د قسم وخوړ خو د ښځې قسم ونه خوړه ورته ویل که د دې فیصلې نه کم یو وتښتې د هغې سبب په بل پسې انتقال کېږي د هغې د وجې دا اوس ما پسې دمکیانې کوي کله راته وایي ښځه ولمه څنګه چې مې د عجب خان سره څنګه کار وکړو د شیر عالم سره داسې کار به تا سره کوم په هغې کې مشران لیکلي دي چې عجب خان بېګناه ثابت کړی دی چې ستاسو کورنۍ جاخه وه دا پکې بېګناه دی شیر عالم دپاره یې قسم کېښودو دا اوس د هغې کیس دپاره ما سره اوس داسې کار کوي چې ما ته کله وایي ښځه ولمه کله وایي تا ولمه کله د اوښې ورسره کله ورسره دوه درې کسان نورې د تمانچو د ټوپک په لاس راځي بل زه د مندړي تاڼې والا راوغوښتلم ما ته مندړي تاڼې والي ویلې ته دله ځای ورکړه ما دا مور بوتلم وایي چې د ځای مې د انتقال ارسه د پلار په نوم مې دی دا مور مې ژوندی د ارسه د دې سره دي خو دې کې مشرانو فیصله کړې دا مشران راغونډ کړي چې هغوی وایي چې دا فیصله څوک نه مني دې کې خو زما سره چې ما له خپل سره کړي د دې چې څومره جایداد دی را دي شي دا د خپل حصه واخلي هغه د مندړي چوک تاڼې والا مت وی دله ته دوه کنه ځای ورکړو خو نه ورکړې زه به تاسو دا وکړم زه به تاسو راغ وکړم په ما باندې دباونه کول ما ورته چې زه دله ځای نشم ورکړی دا مور مې ده د مندړي تاڼې سچو مرزا چې کم دی هغوی په ما باندې دباونه کول ما ورته دا مې مور ده دې مور مته خبرې وکړلې نو هغوی بیا داسې کار وکړو چې زه په 107 کې چالان کړم زه 15 ورځې بیا غوښتم ته راشه سهار بیا بوتلم ماښام پورې به ناست وم بیا راته یې کور ته لاړ شه په سبا بیا راته ویلې بیا مو ورته ویلې ما وایي تاسو ما راغواړئ څه دپاره مې راغواړئ وي دا ته جرګمار راغونډ کړم چې جرګمار تاسو راغونډ کړي تاسو ترنګ وکړئ چې راشي هغوی به ووایي چې دا فیصله زه نه منم که دا بل ورور مې نه مني ده خو چې په دې فیصله کې څه رسېدلي خو دا اخیستي دي زما چې څه کېږي ما له خپل سره کړي هغوی بیا زه په 107 کې چالان کړم ما ته خطره ده سرجي زه سعودي عرب ته اوس د کرونا د کیس د وجې زه سره زه اوس واپس سعودي عرب ته تللی زما ته د افسرعلي نه خطره ده او د افسرعلي د اوښو نه راته خطره ده چې او د ښځې په مخ یې په یار کوي کله د ځانه جامې وشکوي کله د ځانه جامې وشکوي ما ته یې لاس راواچوي دې کې چې څومره یې په یارې شوي دا ټولې ما باندې افسرعلي ښځې کړي دا ټولې ما باندې افسرعلي ښځې کړي دي زه د سعودي عرب نه رالم چې زه کله راشم دا په ما باندې دلته کله د غلۍ په یارو کي کله را باندې 324 په یارو کي کله یې ښځې ځانه جامې وشکوي ما ته یې لاس راواچو زه سعودي عرب نه دلته راغلم زه واده کړی سړی ما منګه هلته مزدوري وکړي دلته ځان له 100 روپۍ راوړم یو زه دلته به سړی ځان له چېرته د سکون زندګي تېره کړي چا نه ځان به پسې کار روزګار روان کړي د ده د لاسه چې موږ سره وړو دلته والله الټه قرضداري شو د خلکو نه قرضدار کړو د خلکو نه پیسې راخلو د ده په موږ باندې دونه یې پایارې وکړه چې دونه قرضونه ما کړي زه چې د خپل جایداد خرڅ کړم والله که زه یې قرضونو کې ورکړم اوس زما مطالبه دا دی چې موږ په څلورو مذهبه ناروا کېږي زه د آی جي صاحب نه د ډي پي او صاحب نه د وزیر اعلی نه د عمران خان نه د ټول نه مطالبه کوم چې ما سره د انصاف وشي ما له د تحفظ راکړي او ما د اړیک نه خلاص کړي دا اوس زه د دې لپاره راغلم دا اوس بیا دا دمکیانې کوي بل ورځ بیا ځان ویشتلي یا بیا ښځې ویشتلي بیا به ما باندې دعوه کوي چې دا زما ښځې ویشتله او زما یې لور ویشتله دلته بله ښځه ناسته مشره ښځه هغې ته ښځه نه وایي هغه دلته ناسته د هغه پښتنه ښځه د هغې وروڼه اوسه پورې موږ پسې هلته نه دي راغلي چې دا دي هغه دي د ده دا کشره ښځې دا وروڼه راځي په مخه کله اوس مشینان دي کله اوسه تمانچې راځي هلته د یو ارسلان دی یو مدرار دی یو حضرت دی په حضرت باندې دا دي بوساړې سېزلې وي مور مې پې پایارم کړې دا په حضرت د افسرعلي او په حضرت باندې پایار شوی بوساړې سېزلي دا لیکې والو دغې او بوساړو ته تیلي ووخو د هغې د پاسه اوس راځي بیا را باندې دباونه کوي موږ د صرف دغه ویو چې سبا به یې وجلي بیا به زموږ څوک ذمهواري زه خو د سعودي عرب ته روان یم دا بوډۍ مور مې ده دا کشر رور مې دی خوار د تعلیم پرېښود په لسم کې او دا تاریخونو ته یې راټینګ کړی دی او د باندې دباونه کوي چې که تاریخ له رالې واجم دي دا کوم هغه کوم موږ به څه کوو موږ ته یې ولار وښایي چې موږ هغه وکړو موږ د دې لیک نه خلاص شو